جی نن مونږ خبره کوو د نیم سر درد باره کې. تاسو به لیدلی وي چې ډیر خلک دې کې مبتلا وي. څوک وي دا ټیکيږي، څوک وي دا نه ټیکيږي، څوک وي علاج شته دی، څوک وي نشته دی. خو د دې علاج بالکل شته دی. خو چې مونږه کومې طریقې په دې شارټ ویډیو کې زه تاسو ته وایم ان شاء الله چې هغه تاسو فالو اپ کې نو بالکل به تاسو ان شاء الله د دې نه مخنیوي ومنئ او د دې علاج به زه تاسو ته وښیم چې دې ته مونږه میګرین وایو چې دا د څه په وجه باندې د نیم سر درد راځي. ګوره د خوب د کمی په وجه باندې دا راځي، د سګرټ د سکلو په وجه باندې، د شرابو د سکلو په وجه باندې او د خوب د کمی په وجه باندې، دا داسې روشنايي داسې تیز لایټ چې سترګو ته ولګي د دې په وجه باندې. دین علاوه داسې میډیکیشن داسې ګولیانې چې هغه مونږه د حسب ضرورت نه زیات استعمالو د دې په وجه باندې کیږي. دا چې وجود ډیر زیات ستړي شي د دې په وجه باندې. او یو بل وجوهات دا دي چې مونږه مطلب ماسپهین روټه خورو او موږ چې لګ دا د کې لګ تبدیلی راولو دا موږ مازیګر خو یا ماستون خو نو خوراک کې چې څنګه ګیپ ری د دې په وجه باندې هم کیږي. اوس علاج څه دی؟ علاج تاسو ته وایم. اوس د دې میګرین مختلف قسمونه دي، داغه علاج بیا هغه شانته مختلف کیدی شي. تاسو به هم مزیدار ځان سره یو بال پوینټ پن او کاغذ براواله چې کلم تاسو ته د میګرین د نیم سر د درد راغی، مطلب تاسو ته ماسپتن راغی او بیا سحر ټایم پور دی 24 غنټه تاسو باغ ځان سره ولي کې چې د ماسپهین نواله تر ماسپتن پورې ماته یو شان د نیم سر د درد او بیا به وجم ځان سره نوٹ کې چې څه په وجه باندې راغی. آیا ما خوب کم کړی دی یا ما سګرټ سکلی دی یا مطلب روشنايي راغلی دا یا د خوب د کمی په وجه باندې، نو هغه به تاسو ځان سره نوٹ کې چې کلم تاسو ډاکټر ته ځئ نو بیا به ډیر به ایزی شي، ډیر به اسانه شي د علاج. د کې مختلف قسمونه دي، سپکه 24 غنټې د نیم سر د درد یو شانتي رواني، سپکه 12 غنټې وي، صدا سی وی چې 8 غنټې وي. اوس کم ډاکټر ته تک پکار دی. اکثر مونږه دا غلطي کوو، زمونږ د سر د درد ټیکيږي نه. د دې وجه دا چې تاسو ارتوپیډیک سرجن ته لاړ شئ او خپل چټ وته مخې ته کې نو هغه بالکل د دې ټریټمنټ نشي کولای. اوبه تاسو چرته ریفر کوي، تاسو به نیورولوژیست ته ریفر کوي. کلم چې تاسو نیورولوژیست ته لاړ شئ او د خپل ټایم ټیبل تاسو چې کوم لیکلی دی نو دا وته مخې ته کې نو یو خو به دې سره دا پیدا وشي چې ډاکټر به ته پته ولګي او تاسو دا ټریټمنټ به ایزیلی شي. یو پکې دا وشي، بل دا چې تاسو بار ډاکټر ته بیا نه ځئ او نه به تاسو سره انویسټیګیشن ضرورت وي. بس چې ډاکټر تاسو ته کوم میډیکیشن ولیکي او څنګه تاسو منې کوي نو ان شاء الله بالکل به تاسو دا علاج شي او ایزی به شي ډیر زیاته. ډاکټر و تاسو ته بیا وایي چې دا د شیزونه فالو اپ کوه او دا د مکوه او خپل میډیکیشن به تاسو ته دای کی ایڈوایس کی نو ان شاء الله تاسو بالکل ریکور شئ. همدا سي مزید انفارمیټیو ویډیو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مهرباني.